څو ورځې مخکې ماته یو کس راغی ماته وایي که یو څوک خپل زوی ښځې سره بدکري وکړي زنا وکړي خپل زوی ښځې سره چې موږ ورته اندرور وایو نو دا به څه کېږي نو ما ورته ویل چې دا ښځه د دې په زوی باندې همیشه دپاره حرامه شوه نو ما ته وایي چې دا کار داسې شوی هم دی اوس څه کول پکار دي نو ما ورته ویل جدا دی کي زوی د خبر کی وی زوی نشي خبرولی مسله جوړیږي نو ما ورته مسله به خود جوړیږي دا کار یې ولې کول دومره غلط کار یې کول خو نتیجه یې دومره غلطه رووته نو ډېر احتیاط پکوي د ستا لور د دانو کاله شوه ځان سره چتي کومه نږدې کومه نو هغې ته صرف په سر لاس کېږه ده چې ښه دانو کالو شوي دی ځان سره مه نږدې کوه انسان کمزوری دی که تا ځان سره نږدې که سوچ دې بدل شو شهوت دې راغلو نو خپل ښځه در باندې همیشه دپاره حرامه شوه همدغه شان دې ستا اندرور دی په هغه باندې ځان مه چپي کوه په هغه باندې خپې لاسونه مه وینځه څه پته لګېږي په هغې باندې ته ځان چپي کوې خپې لاسونه پرې وینځې او تا سوچ بدل دی شهوت دې راغلو هغه د تا زوی باندې همیشه دپاره حرامه شوه نو ډېر احتیاط کوې احتیاط نه کار واخلې اخري وخت دی فتنو فساد دور دی شیطان په مونږ باندې غالب شوی دی نفس په مونږ باندې غالب شوی دی کله داسې کیسې انسان نه وشي دنیا یې تباه شي اخرت یې تباه شي ما د الله په ذات قسم مونږ ته داسې مسلې راځي داسې مسلې چې زه په خولې نشم ویلی څو ورځې مخکې ما ته د یو مور یو د زوی مسله راغلې دی ناشنا مسله زه تاسو ته نشم بیانولی صرف ما هغې ته دومره ویل چې د مونږ باندې کوم سیلابونه راځي کوم عذابونه راځي دا ستاسو د وجې نه راځي تاسو دومره حد کراس کوو چې دا خبرې کول اسې نه کوو قسم دی پاته دی راته خلک کم طرف ته روان دي نه خور شته نه مور شته نه ترور شته مونږ ګیریږو چې بس داسې عذاب را باندې را نشي چې ټول مو دې ځمکه کې ننباسي دا زلزلې پرېږدې دا سیلابونه پرېږده وړه عذابونه دي مونږ چې کوم کارونه کوو قسم دی که نه چې دا یو امت ولا نه دی کړي د بجلیګر ملا خبره چې کومه تباه یې توبه وباسې خدای ته رجوع وکړې خور مور وپېژنې ترور وپېژنې حیوانات ځان مه جوړوي قسم دی نن سبا خلکو ځان حیوانات جوړ کړي نه خور شته نه ترور شته نه مور شته د چې عذابونه په موږ باندې راځي سره وجه دا دی